ډیره محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو، نن یو خاصې وظیفې سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. وظیفه د یوې شپې ده محترمو، د رمضان المبارک د شپې وظیفه ده. یعنی په کومه شپه چې د روژې میاشت وي، یعنی سبا له روژه شروع کیږي. سبا فرضي روژه ده، د اتوار په ورځ باندې فرضي روژه ده. په پاکستان، په ټول پاکستان کې سبا فرضي روژه ده. لہذا تاسو انشاءالله تیاری هم وکئ او د خیالي په ورځ چې چا روژه نیولې ده، یعنې نننۍ ورځ باندې، نو محترمو دا فرضي کې نه راځي ښه، دا نفلي روژه ده ستاسو. لہذا څوک چې په دې شپه باندې یعنې د خیالي په شپه د اتوار په شپه باندې دا وظیفه وکړي، ورسره د اتوار په ورځ باندې هم وکړي، نو دا ته یقینا خبره کومه چې هر انسان چې دا وکړه او صرف 70 مرتبه دي او یا مرتبه دا وظیفه وکړه او اسانه وظیفه ده، نو انشاءالله الله جل شانه بر دې شپې دله دومره برکات ورکي. او دی چې کومه دعا غواړي نو دا الفاظ به ووایي، په مخ باندې به لاسونه راکاږي او الله تعالی به چې کومه دعا دی غواړي الله تعالی به د هغه دعا قبلوي. نو انشاءالله محترمو دا یوه شپه ده، په کال کې یوه موقع راځي. دا ګوره صرف د دې د اتوار د ورځې او د اتوار د شپې خاص وظیفه ده، نو ورځو باندې دا ګورئ بیا نه کیږي. نو لہذا دا خامخا تاسو ځان سره وکئ، وخت هم پرې ډېر کم لګي. انشاءالله حاجتونه به الله تعالی پوره کړي، او بلکې دا چې الله تعالی به ستاسو دعاګانې قبولې کړي. نو وظیفه خامخا وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر محترم او قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو، تاسو به انشاءالله ښه الله مو دغه رنګې خوشحاله او باد ساته. الله تعالی دې د ټولو مسافرو حامي او ناصر مددګر شه. الله دغه مسافر زر تر زر خپلو کورونو ته، خپلو بیبیانو ته، خپلو خویندو وروڼو ته، امیانو ته راوستلی کړي. محترمو د روژې مبارکې د لومبنۍ شپې د هغې لږ غونته کې مختصر وظیفه ده. نو چې کله هم تاسو میاشت ووینئ که نه، نو دا وظیفه به تاسو کوئ. او که میاشت مو نه لیدله، خو لیکن سبا خو خامخا روژه ده که نه، د اتوار ورځ د سبا 2 مارچ دی. نو لہذا په د 2 مارچ د اتوار په ورځ باندې یې وکئ، د اتوار د خیالي په شپه یې وکئ، یعنې نن شپه یې وکئ او سبا د اتوار په ورځ یې وکئ. انشاءالله اسان الفاظو کې درته ښیمه، ډېره زیاته بهترینه ده. ګوره یو خو تاسو به تی کې صرف 3 وظیفې کوئ، 3 اسانې درته ښیمه ښه. لومبی خو دا د محترم وسلم وهو العلی الحمید، بس صرف به دا وایئ وهو الولی الحمید وهو الولی الحمید وهو الولی الحمید. دا به تاسو څو پیرې وایئ؟ دا به صرف 80 پیرې. وهو الولی الحمید وهو الولی الحمید. دا ځان سره یاده کړئ، وهو الولی الحمید. دا به 80 پیرې ووایئ. چې کله په 80 پیرې پوره کړو که نه، په دې خپلو لاسونو باندې به په دې مخامخ لاسونو په دې ګوتو باندې به شف کوئ، او دغه شف ګوتې د دم کړې ګوتې په خپل مخ باندې داسې راکاږئ، او د هغې نه پس به انشاءالله د خپل ځان دپاره، د خپل حاجت دپاره کومه دعا چې غواړئ الله تعالی به یې قبلوي. یو خو دا عمل شو. یو دا عمل دی کله چې تاسو د روژې میاشت ووینئ په دې د اتوار په دې شپه باندې یا د اتوار په ورځ باندې، نو محترم مسلمانانو په دې مقدسه شپه باندې به تاسو تراویح به خامخا کوئ. صحیح شوه. د تراویحو نه پس به تاسو سورت فتحه دا قرآن کې وړوکی سورت دی، دا سورت فتحه به تاسو ووایئ. صحیح شوه که نه. که تاسو یو فیره وایئ، که 2 فیرې وایئ، که 21 کرته وایئ، تاسو ته څومره اسانه وي، خو دا سورت فتحه خامخا په دې مقدسه شپه باندې، په دې بهترینه شپه باندې، د ماسخوتن د مانځه نه پس، د تراویحو نه پس، نن شپه دا به تاسو څو پیرې وایئ؟ که 7 پیرې وایئ، که 11 پیرې وایئ، او که 1 پیره وایئ. خو 1 پیره ډېره دغه ده، کم از کم 7 پیرې وایئ یا 11 پیرې وایئ. صحیح شوه که نه. انشاءالله د دې نه پس بیا دعا وغواړه، الله تعالی به یې د زړه مراد پوره کوي انشاءالله، په ګرانټۍ سره درته وایم. او الله تعالی به د دې صورت د برکته تا باندې را روان کال داسې تیری، د خوشحالو نه ډک کال به په تا باندې تیریږي، د نعمتونو نه ډک کال به په تا باندې تیریږي. په تا باندې به هېڅ قسم مشکلات او پریشانۍ نه راځي. دا شپه ګورئ یوه شپه او دا په کال کې یوه موقع ده، نو لہذا دا شپه فرینګ نه دی. د تراویحو نه پس سورت فتحه 7 پیرې یا 11 پیرې دا به خامخا انشاءالله ووینئ ووایئ. صحیح شوه. درېیمه وظیفه چې دا د محترم مسلمانانو هغه د تهجدو ټایم کې ده. د روژې په لومبنۍ شپه باندې به تهجدو ته راپاڅې
اسمان طرف ته مخ کی او 11 پیرې به دا دعا ووایې. دا ډیره بهترینه او افضله دعا ده. ځان سره یې ولیکئ: لا اله الا الله الحي القيوم القائم على كل نفس بما کسبت. صحیح شو کنه؟ فایده دی دا د محترم مسلمانانو. کوم انسان چې دا دعا ووایي کنه په دې میاشت کې به الله تعالی دله بېشماره نعمتونه ورکړي، بېشماره نعمتونه، بېشماره خوشحالۍ دا به ورته الله جل شانه ورکړي. خیر دی دا تا که خیری وظیفه چې ده که نه تهجد نفس چې ده دا به راته زه انشاءالله په سکرین باندې شو کړم چې تاسو یې وګورئ، ځان ته سکرین شاټ وباسئ. زه ته یو پیره بیا ویم: لا اله الا الله الحي القيوم القائم على كل نفس بما کسبت. دا به تاسو انشاءالله دا 3 وظیفې وکړئ. یو به 80 پیرې وهو الولي الحمید، وهو الولي الحمید 80 پیرې به دا ووایئ. صحیح شوه؟ په لاسونو به یې دم کوئ، په خپل مخ باندې به یې راکاږئ، بیا به دعا وغواړئ. دویمه دا چې صورت فتحه دا په دې شپه باندې خامخا تاسو کوئ د ماسخوتن تراوو او د ماسخوتن د مونځ نفس 100 پیرې 7 پیرې یا 11 پیرې. دې نه پس به بیا هم ځان دپاره دعا وغواړئ. بله تهجد په ټایم کې دا دعا ده چې کله تهجد وکړو اسمان طرف ته مخ کې کو کوټه کې او کو هر ځای کې وي اسمان طرف ته مخ کې او دا وظیفه به 100 پیرې وي، 11 پیرې به وي: لا اله الا الله الحي القيوم القائم على كل نفس بما کسبت. ان شاء الله محترم مسلمانان دا وظیفه تاسو خامخا دا 3 اسانې وظیفې مې ته وخورئ. دا د شپې سره تړلې وظیفې دي، اتوار په ورځ هم خیر دی وکئ او په دې شپه باندې هم وکئ. ان شاء الله چې الله تعالی به ته ډېر برکات درکړي، ډېرې خوشحالۍ به درته درکړي، ډېر اعلی نعمت دي. محترم مسلمانانو الله تعالی زما او ستا دپاره تیار کړي دي او روژه چونکې د برکتونو میاشت ده. په دې کې انسان په نفسونو باندې الله جل شانه د انسان نفس ته ګوري، سیالۍ ته ګوري، الله تعالی ورته هغه انعامات ورکوي. او روژه کې ګورئ هره دعا الله تعالی قبلوي. موږ ګناهګارانو ته او ټولو مسلمانانو ته دعاګانې کوئ، یو بل ته دعاګانې کوو. موږ تاسو ته کوو او موږ روژه کې ختمونه هم کوو په دغه کې په ماشومانو باندې مدرسه کې موږ به هم د دعاګانې کوو چې الله تعالی دې ستاسو تمام په تمامه حاجتونه، ضرورت، مقاصد پوره کړي. الله تعالی مو دواړو جانو خوشحالۍ، عزتونه، راحتونه نصیب کا. ان شاء الله العزیز روژه کې خامخا لږه صدقه د خپل حاجت د پوره کېدو دپاره ورکوئ. که د قجورو ټوکړه وي، که هغه محترم مسلمانانو چاله روټۍ ورکولي، که هغه لږه ترکاري پخه کوي بل ګاونډي کې ولېږئ او الله ته ووایئ الله ستا په دې مخلوق مې رحم وکړه، الله ستا د رضا دپاره مې دا ترکاري، دا روټۍ، دا صدقه وکړه دې غریب سره، الله ماله راکړي، الله زما حاجت پوره کړي، الله ته مشکل کشی، الله ته حاجت روی، الله ته ما مالامال کړي، زما حاجتونه هم پوره کړي، زما مشکلات هم ختم کړي. انشاءالله محترمو ما هم عجز دعاګانو کې یاد ساتئ او زه به تاسو ته یاد ساتم. الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی د زړه مرادونه حاجتونه ستاسو پوره کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.